د کهانۍ شروعات د یو خطرناک ځنګل نه کیږي چېرته چې مختلف قسم ځناور او شادوګان پاتې کیږي. کله چې دا غټ شادو یو لرګی راواخلي او د نورو ځناورو کور پې وولي، د مرغو په شان دا ځناور د خپل کور نه لاړ شي او د غټ شادو هم ملا سي چې دا څنګه راپاسي، نو ډېر خوشحاله وي. زړه کې دا سوچ کوي چې کور مې ورله وران کړی دی او په اوبو کې ګرځي راګرځي او د اوبو نه خوند اخلي او لامبي پکې هم. بل طرف ته یو وړوکی ماشومه هم په دغه ځنګل کې پاتې کیږي چې کله دا غټ شادو راپاسي او ګرځي نو دې باندې د انسانانو بوی ولګي. دا بوی راکاږي او مخې ته روان وي. دا د ډېره قاره یو غټ لرګی هم ځان سره رامات کی. بل طرف ته هغه وړوکی ماشومه هم واپس خپل کور طرف ته روانه شي چې وګوري یو غټ شادو یې مخې ته ولاړ وي او د دې وړوکي ماشومې طرف ته راشي. دا ماشومه ډېره یریږي خو څه ویلی نشي او دې سره لاس کې یو کارټون یا ګوډی هم ورسره وي. دا ماشومه دا ګوډی یا کارټون شادو له ورکول غواړي خو ډېره زیاته یریږي. شادو هم حیران شي او دې ماشومې ته ګوري او دا سوچ کوي چې ما خو د دې کور وران کړی دی، دا اوس څنګه بچ پاتې شوې ده او ډېر قار شي او خپله خوله وازه کي او تیز تیز اوازونه هم کوي. که تاسو غواړئ چې موږ دا کهاني ټوله وګورو نو لاړ شئ او زموږ د یوټیوب چینل سرچ کړئ، په هغې کې به تاسو ته ټوله کهاني میلاو شي.